وی فن د اصول فقه چې کتاب مسما دی په اصول شاشي سره او د فقه بنیادی کتاب دی. فقه اصول فقه بنیادی کتاب دی ته ویلی شي. طالب العلم چې کله په اصول شاشي د هغې په عنواناتو باندې پوه شي د دې نه بعد دته یو قسمه کتاب آن تر دې چې تلوي توضیح مشکل نه په دې باندې د پوهېدو مین مسله ده. او که چېرته زموږ طلبای کرام په اصول شاشي باندې پوه شي نو زه چې کومه خبره بار بار په خپل دروسو کې کوم هغه دا ده چې په نن دور کې کم خلک وچ فناقه د تفسیر دعوی کوي چې جی موږ قرآن تفسیر کولی شو او کوي د هغې خلکو جواب هم بیا دا ورکولی شي او دا سوال هم تیارولی شي. په دې وجه باندې اصول فقه بنیادی کتاب هغه اصول شاشي ده. د مصنف نوم یې خو په داسې مضبوط دلیل باندې معلوم نه دی، البته په کشف الظنون کې دا راغستی شوی دی چې نظام الدین الشاشي رحمه الله 335 هجري کې چې د چا وفات شوی دی حضرت لیکله او د امام محمد نه په 2 واسطو باندې وی شاګرد پاتې شوی دی. برحال مختلف قسم نمونه د دیو راغستی شوی دي او بنیادی سیس چې دی هغه تصنیف دی، دلته مصنف نه دی. چې چا هم دا تصنیف کړلی نو ډېر مضبوط یې کړلی. نو دغې ته ویلی شي اولنی د اصول فقه کتاب چې په درجه ثالثه کې طالبانو ته شروع کیږي. اصول شاشي هغه مضبوط ترین کتاب دی چې په اصول فقه کې ابتدا کې راوړی کیږي او ابتدا کې چې کوم کتاب راوړی کیږي په هغې کې به تسهیل او اسانی. نو په دې وجه باندې ځان پویول اور په عملي طور قرآن سنت کې د دې اجرا کول دي. د هر یو فن کې چې کم کتاب موږ وایو د دې به خامخا په قرآن سنت کې اجرا یي. که اجرا د دې په قرآن سنت کې نه نو دا بیا فن نه دی، بیا د فن کتاب نه دی. نو اصول فقه کې چې کم کتاب دی اصول فقه باندې مسمای اصول شاشي الشاشوی د نظام الدین شاشي صاحب کلیو کم چې د مصر قاضي والته بیا وفات شوی. اصول فقه لفظ دی موږ وایو اصول فقه خو جدا ده او د فقه دپاره خپل اصول دي. یو تعریف علماء کرام کوي مرکبی اضافي او یو کوي مرکب، یو تعریف کوي تعریفی اضافي او دویم تعریف کوي تعریفی لقبی. تعریفی اضافي څه ته وایي او تعریفی لقبی څه ته وایي؟ نو تعریفی اضافي اصول مضاف دی او فقه ور مضاف الیه ده. مضاف الیه او مضاف د دې دوانو جدا جدا چې کم تعریف وکړی شي دې ته تعریف اضافي وایي. لکه د اصول جدا تعریف وکړی شي او د فقه جدا تعریف وکړی شي دې ته وایي تعریفي لقبي تعریفي اضافي. وس اصول څه ته وایي او فقه څه ته وایي؟ په کوم طریقه چې تعریفي اضافي کیږي اول هغې ته راځو. اصول دا جمع ده د اصل او اصل وی ما یفتنی علیه غیره چې په هغې باندې د بل بنیاد فروتی. مثال په طور باندې یو روحانی ابوان موږ وایو او یو نسبی وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي چې اباسو قسمه دی. یو پلار زمونږ هغه دی چې کم پلار نه موږ پیدا یو هغې ته موږ آبا وایو، بابا ورته وایو، پلار دی. یو پلار نبی علیه الصلاۃ والسلام سخر ذکر کړلی او یو پلار رسول الله علیه السلام معلم استاد ذکر کړلی. نو آبا 3 قسمو ته راځي. سخر حیثیت هم د پلار دی، د استاد حیثیت هم د پلار دی او د مور د میړه حیثیت هم د پلار دی چې اسانه شي د مور چې کوم خاوند دی. نو چې هغه ستا خپل پلاري او یا مور نکاح کړي د بل سودا ورسه اوسېدلی لکه ابوالحسن الاشعري پلار چې و ابو علي جوبایي. مال الفاظ دپاره معذرت غواړم.
نو رسول الله علیه السلام 3 قسمه آبا ذکر کړل دي. د هر آبا خپل یو حیثیت دی. رسول الله علیه السلام زوم دی او ابوبکر پلار دی. تاسو وایي چې ابوبکر څنګه د رسول الله پلار دی؟ نو حدیث کې بخپل راځي چې د سخر مثال د فلار دی. ابوبکر صدیق د نبی علیه السلام سخر دی، نو فلار دی، حیثیت د پلار دی. عمر خپل لور رسول الله ته ورکړل، رسول الله زوم دی، عمر سخر دی، د سخر مثال د پلار دی، د زوم مثال د اولاد دی. عمر پلار دی، رسول الله اولاد دی. دویم طرف ته چې کله موږ روحاني ابایي وکتله، نبی علیه السلام حیثیت د پلار دی او د آدم حیثیت د اولاد دی. رسول الله حیثیت د فلار دی او د صدیق اکبر حیثیت د اولاد دی. رسول الله حیثیت د پلار دی او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حیثیت د اولاد دی. نبی علیه السلام موږ دا هغه کلمه ویله، نو زمونږ پلار دی نبی علیه السلام او موږ دا هغه اولاد یو. آدم هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه ویلی و، د دې وجه نه د آدم حیثیت د اولاد دی او د رسول الله حیثیت د پلار دی. نسبی پلار آدم علیه السلام دی او روحانی پلار رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یو ته وای اصل او بل ته وای نسل. د نبی علیه السلام ایمان اصل دی او زمونږ ایمان نسل دی. ٹھیک شو؟ نو دلته وای چې اصول ما یفتنی علیه غیره، که د رسول الله علیه السلام دنیا ته راتګ نو شوی نو موږ ته به ایمان نو نصیب شوی. زمونږ ایمان چې د دې بنیاد نبی علیه السلام دی. نو دی وجه نه د نبی علیه السلام ایمان اصل دی، زمونږ ایمان نسل دی. نبی علیه السلام اصل ایمان والا دی، موږ نسل ایمان والا یو. نو اصول اسانه طریقه دقه ده. نو ما یفتنی علیه غیرو، هر هغه شیز چې په هغې باندې د یو بل شیز بنیادي، بیا د دې بنیاد 2 صورتونه، یا به دا حصه ني لکه د دیوال لپاره چې کوم اساس او بنیادونه دي، او یا به دا معنی معنن لکه د جزئیاتو د لپاره قاعده کلیه. دې به وروسته بحث وکړو. دلته زمونږ مراد معنن دی. بنیاد اصول نه مراد اصول هغه قسم چې کم مانند دی، یعنی د جزئیاتو د لپاره قاعده کلیه. دا په اصول فقه اصول کې موږ راوباسو. نو دا اصول. دویم د فقه. نو فقه په لغت کې وایي شق، الشق والفتح، واضح کولو ته شق وایي او فتح کولا وهلو ته وایي. د فقه د وجه نه په خلکو باندې وضاحت راځي، مسله ورته کولاویږي. فقيه څه ته ویل کېږي؟ نو یو د فقيه تعریف دی، یو فقه او یو د فقيه تعریف دی. فقيه د دې فقيه تعریف دی العالم الذي يشق الاحکام ويفتش عن حقائقها. فقيه هغه عالم ته وایي چې احکام کولاوي او د هغې حقایق یعنی دلایل په تلاش کولو کې لګیای. یو صنعت دی او یو دغه شانتي صنعتکار دی. نو صنعت اله راځي چې کله صنعتکار وغواړي، صنعتکاری کله وغواړي. فقه به اله راځي چې کله فقيه وغواړي. نو د فقه تعریف کولاوال، د فقه تعریف واضح کول. او د فقيه تعریف څه دی؟ العالم الذي يشق الاحکام ويفتش عن حقائقها. هغه عالم چې احکام موږ ته واضح کی او دا دومره تفتیش وکړي چې د هغې حقایقو ته ورسیږي. نو د هغې په حقایقو کې دلایل تلاش کوي. دلته د بعضې خلکو د سوال جواب دی. څه خلک دا مسله کوي چې یار جي کله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نو خلک په کومه فقه باندې، نو څه خلک وایي چې یار جي تحقیقي جواب ولا ورکوي، ور به کوله تحقیقي جوابم. او چې تحقیقي جواب کله د خلکو ذهن مخې ته راشي که نو بیا په دې اور بال شي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې مثال داسې دی، اول یې خو الزامي جواب واوري. که یو سړی ستان تپوس وکړي
چې قرات حفص عن عاصم په نن دور کې په چین انډیا د دنیا په هر خطه کې چې کم قرات ویل کېږي دا حفص دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کلاس پیلو خواته ورسه وزې ناستو هغه په فقه کې حنفي امام سے په قرات کې حفصیو حفص عن عاصم وز دا حفص عن عاصم کله دغه خوام د امام ابو حنیفه هم عصر هم دور دی عن عاصم د عاصم نه چې کوم روایت کوي حفص قاری کله چې دا حفص نو خلکو به کم قرات باندې قران وایو ته دې سوالو کتر دې جواب راکا چې تاسو جواب راکې زه واپس جواب درکم یا امام بخاری چې کوم وخت کې نو کله به چې صحابه حدیث پیش کول نو د کم کتاب نه پیش کول امام مسلم نو دا خو سونه